السلام علیکم خوږو کتونکو زه یم د پروګرام ډسټرکټ ډایري سره د مردان نه پرویز خان ستاسو په خدمت کې حاضر یم. کتونکو ایله لرم چې روغ جوړ خوشحاله به یې. نن به موږ تاسو بوځو تخبې ته PK54 ته هغه ځای کې موږ تاسو ته ښیو کوم چې د PK54 د صوبایي اسمبلۍ غړی جمشید ممن او بیا ورسره د NA22 کوم چې دی ځای کې علي محمد خان دی د هغې حلقه ده. هلته به ورځو تورګل کلي ته کوم چې تخبې سره په ملکان شهرا باندې دغه کلی پروت دی. دغه ځای کې څه مسلې دي څه ستونزې دي خلک چې کم دي څومره خوشحاله دي یا منتخب نمایندګان چې کم دي دغه ځای کې کارونه کړي دي نه دي کړي دغه خلکو سره به خبرې ترې کوو. کتونکو تاسو هم چېرته ځئ مه موږ سره اوسئ. کتونکو څنګه چې موږ وایو چې موږ موجود یو په تخبې سره نږدې په تورګل کلي کې کوم چې په ملکان شهرا باندې بالکل پروت دی ګنجی هسپتال ته مخامخ دا کلی دی. دې ځای کې هغه خلک دلته کې راټول شوي دي دې ځای کې چې آیا دې ځای کې مسلې څه دي دغه شانتې دا خلک چې کوم دي دې ځای کې د لوبو میدانونه د خلکو دپاره نشته د لوبو ګراونډ نشته. دې ځای کې چې کوم ماشومان دي هغې لوبې کوي نو دې ځای کې په کوڅو کې کوي آیا چې یا دې لپاره دې ځای کې یو کلاو میدان دی پایې کې دې لوبې کوي خو دې ځای کې ورته د ټیمې د غفلت مظاهرې په وجه باندې دې ځای کې چې څه ګندونه دي خلک چې کوم څه ګندونه دي هغه همدلته دې ګراونډ ته راوړي دې ځای کې دې میدان ته راوړي او څښا بویونه دې ځای کې روان دي. دا خلک چې کم دي دې ځای کې لوبې نشي کولی ورځو به دی خلکو طرف ته هغې سره به خبرې ترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. ملګري د ټولو نه مخکې را سره خپل تعارف وکړه. زما امجد علي نوم دی جی او د دې توریانو کلي اوسېدونکی یم او بس دا ګراونډ دی چې دلته چې د ماشومانو سره سپورټس موټس کوو خو ډېره غټه مسله ده راته جي دا څونه چې د ډرینیج دا سامان دی دا وټلي دي دا ګندګۍ ټول سامان راوړي او دلته خاوشا کې غورځوي. دا کم چې ملکان شهرا باندې روډ باندې دا کم وټلي دي ګندونه دلته راوړي او جی بالکل دا په دې روډ دا وټلي دي زمونږ کلي ته بالکل مخامخ دي نو دا چې څونه ګندونه د دې ایکسټرا دي هغه راوړي دلته د ګراونډ په دې غاړو کې غورځوي نو یو خو ته بیمارۍ جوړېږي مسلې جوړې دي بل څښا بینونه یار ټایم دلته کې ماحول خراب دی د دې د وجې نه او څو پیرې مو ټیمې ته هم چې کوم دی درخواستونه وکړه او دلته چې کوم دی زموږ ټیمې والا نه راځي دا ګندونه نه اوچتوي جي دي وټلو والا ته مو پرسنل هم څو پیرې ریکویسټ وکړي یو ورځ دوه دي ګزاره وکړي او یو ورځ دوه بعد بیا چې څوک وي نو بس راوړي ګندونه واپس غورځوي نو ډېره غټه مسله تیجي جوړه ده. څو پیرې مو نمایندګانو ته هم چې کوم دی علي محمد خان ته هم د خلکو په واسطه جمشید ممن صاحب ته هم چې کوم دی ریکویسټ وکړي خو هېڅ څه شنوایي جي د دې ونه شوه. دلته خو لکه د PK54 چې کوم جمشید ممن دی دې ځای کې صوبایي اسمبلۍ غړی دی هغې هم دې ځای کې ښه اثر رسوخ دی بیا ورسره علي محمد خان چې کوم چې وفاقي وزیر دی هغه هم نن سبا په حکومت په کرسۍ باندې ناست دی نو هغې ته تاسو تللی چې آیا د خلکو دپاره دې ځای کې ګراونډونه جوړ کړي ځکه چې زموږ وزیر اعظم صاحب چې ناست دی هغه هم دا ویلي چې آیا زه به د یونین کونسل په سطح باندې دې ځای کې ګراونډونه جوړم نو تاسو د هغې په نوټسو کې دا راوستي جی چې کله دلته کې الیکشن کمپین شروع نو هغه ټیم کې دا ټولې وعدې جی موږ سره دې کړي دي څو پیرې ورته موږ یقین دهاني او هغه یاد دهاني مو ورته څو پیرې بیا مو کړه چې یاره جي کوم وعدې مو را سره کړې وې هغه مو پوره نه کړې خو لکه څه شنوایي ونه شوه جي هغې چې کله دغه ځایونو ته لاړ شي بیا زموږ تپوس نه کوي د عوامو. زه وایم چې په ټول تحصیلي تخبې کې داسې یو قابل ذکر ګراونډ نشته یا دې موږ ته نه دی کړی چې په هغې کې دا سپورټس کوي هلکان او تاسو ته خو ما وایي چې د سپورټس ته نه وجې نه چې کوم دی لکه زموږ دا ینګ جنریشن دی دا ټول خراب شو جي لکه چوټیانې دي کرونا ده چې سکول وي نو بیا نور څه اکټیویټیز نه نو منفي اکټیویټیز کې دا ماشومان روان دي نو موږ دې ته ریکویسټ غلط طرف لارې طرف ته جي روان دي نو موږ ویو چې موږ ته داسې سپورټس لپاره یو ښه غونته کې ګراونډ جوړ کړي نو یو مثبت اکټیویټي به جوړه شي صحتمند اکټیویټي بل دا صفایانې وشي چې نو دا بیماری به لږې کنټرول شي او ټیمې ته موږ دا درخواست کوو بیا مو ته درخواست کوو د علي محمد خان ته او جمشید ممن صاحب ته چې په دې باندې نوټس واخلي او موږ ته دا دوه درې مسلې دي غټې غټې چې دا حل کړي. زما نوم یاسر دی او بالکل دلته هېڅ قسمه موږ ته زموږ چې کم ضروریات دي کم څیزونه موږ ته پکار دي هغه بالکل نشته دی او بل دلته د ګراونډ هم غټه مسله ده زموږ پر علاقه باندې نشته دی داسې څه ګراونډ چې زموږ د واړه کم چې کم هلکان دي لوبې پکې وکړي نشته دی جي. تاسو لوبې چې ګراونډ ته نشته کم ځایونو کې تاسو لوبې کوئ؟ یاره بس ګرځو را ګرځو څه نشته دی کله بس تنګ ځګي نشته د لوب پټو ته هم ځئ بس زو راځو او ګرځو جي نشته دی د گیم دپاره زموږ سره ځای نشته دی او بل چې کم ضروریات دی موږ سره نشته دی کم د گیم دپاره کم څیزونه پکار دي کم هر څه پکار دي هغه نشته دی
زیات تر خلک د دې د وجې چې کم دی نو لاړل لوپران شو غلطو قصو میسو طرف ته دغې طرف ته لاړل او کم ښه اکټیویټیز چې کم دی هغه نشته دی بس نن سبا کتونکو تاسو د دې زلمي د دې بچي خبره ترې واورېدې د دې دغه غوښتنه وه چې آیا کم الکان کم زلمي کول چې کم دی الکان دي دې ځای کې د تعلیم کم حاصلې د سکولونو راشي د سکول نه پس مازدیګر ټیم کې دې ځای کې په د سړکونو باندې په لارو کوڅو کې دې ځای کې لګیایي او هغه خپل کیل چې کم دی لوبې دې ځای کې کوي نو دې دپاره ګراونډ نشته دغه شانتې را بل ملګری موږ سره ولاړ دی د سره موږ خبرې ترې کوو جی زما نوم شهزاد دی هم د دې تورګل کلي اوسېدونکی دلته ډېرې مسلې دي دلته زیات تر الکان چې دي دا کرکټ شوقیان دي خو دلته دا مسلې دي څوک ګن راوړي غورځوي څوک دلته کې یو څیز چې بس دا ګراونډ نور نشته بس دا غټه مسله ده او زیات تر شوقیان دي نو زیات تر چې مشکلات ګراونډ مسلې تاسو را ډېر وخت نه دی چې موږ دا وینو هلکان څه دا لګیا دي په لارو کوڅو کې لګیا دي دې ځای کې په روډونو باندې لوبې کوي نو تاسو چې دې ځای کې علي محمد خان دی وفاقي وزیر دی هلته کې په اسلام آباد کې ناست دی نو د هغې نوټس که مو نه یې راوستې چې آیا دې ځای کې تاسو ته دې ځای کې د لوبو غټ میدان مخکې ویلي ورته اوس ویلي دوی ورته ویلي خو هغوی څه دغه ونه کړو تیر حکومت کې هم پاتې شوی نو تیر مو ورته نه دي ویلي اوس مو ورته نه دي ویلي په نوټس کې مو راوستي څه ولې تاسو ته نه جوړ ویلي شوي ویلي پته نه لګي څه دغه ونه کړو هغوی وایي موږ به دلته کې جنازګاه او دا لږه به وکړو هغوی اړو څه ونه وي دا الیکشن په وخت کې راغلی و ته دا شنه باغونه درته ښولي او جی راغلي وو بس علي محمد خان نه ستا څه غوښتنه ده دې ځای کې د جمشید ممن نه څه غوښتنه ده یاره جی چې موږ لپاره سپورټ لپاره څه ګراونډ یا څه دغه وکړي چې دلته کې موږ ته سهولیات دا کرکټ یا لوبو هغوی اړو هېڅ ونه کړه زمونږ وزیر اعظم صاحب خو هم ټول عمر کرکټ کړی دی او کرکټ سره دې ځای کې خلکو شوق هم اوټ هم په د کرکټ په وجه باندې خلکو زیات ورکړی دی دې ځای کې نو علي محمد خان هم دې ځای کې چې کوم دی هغه هم د هغې سره دلته په اسلام آباد کې ناست دی علي محمد خان ته څه ویل غواړئ څه میسج ته ورکول یاره جی موږ دا میسج ورکوو چې دلته زیات تر کرکټ کېږي زیات تر هلکان کرکټ کوي او ګراونډ مسله ده موږ ته دا مسله حل کړي بله دا مسله داره چې څوک ګراونډ ته ګن راوړي څوک څه راوړي چې دا مسلې ختمې کړي نو زموږ باندې لوبه چې کوم دی را به ترتیب سره شي دا به سمې وخوري که داسې نه که نه بیا دلته ګیم سمې نه خوري کتونکو د مردان د خاورې سره د په هر زمان هم دې ځای کې تعلق دی ورسره د یونس خان هم تعلق دی چې دې ځای کې په قومي کرکټ کې هغې لوبې کړي دي دې خلکو دپاره دې کلاړیانو دپاره دې لوبغاړو دپاره دې ځای کې ګراونډ پکار دی څنګه چې دې ملګري ووایي چې آیا موږ ترتیبوار به موږ ځو مخکې به روان یو مخکې به ځو نو موږ ته د ګراونډ ضرورت دی او د علي محمد خان نه د دې خلکو زیاتې ګیلې دي ځکه چې علي محمد خان تیر حکومت کې هم پاتې شوی دی په دې کې هم پاتې شوی دی د دې خلکو هم وینا هم دغه ده چې آیا د الیکشن په وخت کې راغلی دی اوټې غوښتې دی شنه باغونه یې موږ ته ښولي دي کومې وعدې چې موږ سره کړي دي د هغې نه پس بیا موږ نه دي لیدلي او په ټي وي باندې ویني چې یاره په مختلف چینلو باندې راځي او هغې چې کوم ټاک شوګانې دي په هغې کې موږ وینو خو د خپلې علاقې خلکو بیا تپوس نه دی کړی دې طرف ته بیا نه دی راغلی دا خلک چې کوم دی سخت ګیلهمن دي د دې غوښتنې مطالبې هم دغه دي چې آیا موږ دپاره خاص کر دا نوي کول چې کوم دی دا نوي زلمي چې کوم دي د زلمو دپاره دې ځای کې د لوبو میدانونه دې ځای کې جوړ کړي یو غټ کمپلیکس د دې ځای کې سپورټس کمپلیکس دې ځای کې په تخبې کې جوړ کړي شي چې دا خلک چې کوم دي ځي هلته کې او مختلف لوبو سره هلته کې خپل لوبې خپل اکټیویټیز چې کوم دی هلته کې کوي کتونکو دا بل مشر موږ سره ولاړ دی دې طرف ته به هم ورځو دې نه به هم تپوس پوښتنه کوو کاکاجي ګراونډ د لوبو میدان نشته کم چې میدان دی دې ځای کې نو دغه د ګندګرۍ ډیرانونه پکې پراته دي څه ویل غواړئ نو جیبه دا ګو فلحال دا ګراونډ چې کوم دی نو دا خو لکه فلحال د بل چا دی لکه ارضي ته ورشل پروت دی نو دا واړه پکې ګراونډ ماڼو کوي د دې د ګراونډ تنظام نشته دې کې کله ګډې ودرېږي کله بل څه پکې ودرېږي کله بل خو لکه مطلب څه وخته پورې بیا به کورونه شي بالکل د دې د ګراونډ تنظام نشته چونکې زمونږ د ایم این اے صاحب نه دا ګیله ده چې موږ له اوټ راغلی دی اوټ ولا موږ ورکړی د هغې نه پس موږ نه لیدلی جي که څوک لاړ شي نو موږ جرې بند یا صرف په ټي وي راځي نور چا بیا نه لیدلی
د ګراوند غوښتنې مطالبې ته ستاسو دي او ګراوند نه یې جوړ کړي. چې دې راشي ګنجې علاقې ته راشي او دې ګنجې علاقې کوي د دې خلکو نه د کرکټیانو نه چې کوم دي طالب علمانو دا تپوس وکړي چې بھائی ستاسو چا ګراوند نه چې هغوی ته خپل ګراوند حواله کړي. مونږ دې ځای کې کرکټ کول غواړو. زمونږ د کرکټ شوق دی. کوم ځای کې دلته د هوټلونه دي، دلته د ګن اچولې دي او مونږ دې ځای کرکټ نشو کولی. دلته بینونه دي او کوم ځای کې چې زمونږ ګراوندونه هغلته هر څه پراته دي ګندونه او د هغې د وجې مونږ کرکټ نشو کولی. زمونږ پوزو ته رومیال اچو او داسې لکه چې کله کرکټ لګوي لوبې کوي نو د دې ګندګۍ د وجې مو پوزې ته مو رومال نیولي دا ویل غواړئ؟ او جی مونږ او داسې دغه چې مونږ له ګراوند جوړ کړي او دلته پکې مونږ کرکټ کوو مزېدار ګراوند. مونږ جی دا غواړو چې دلته ګراوند نشته د صوبایي او د کوم چې ممبران دی وي دا پکار دلته چې ګراوند وکړي. دا خلک چې دا ماشومان دغه طرف ته روان دي یا صحیح طرف ته راشي. او دلته راغلي وټونه یې غوښتي دي او دلته مونږ ته ګراوند او هر څه مطالبې هر څه کړې وي هغوی وي دا به وشي. خو دا وټونه نه پس چې وټونه چې وشو نو هغې نه پس به وي بیا هغوی بیا بس دلته راغلي هم نه دي بیا بس دلته ګراوند کې دا ډېر دغه دي دا ډېر بیماریانې دلته خلکو ته ډېر ولګي دي ګراوند له لاسه او دا ډېر دغه دي ګندګري وټو د لاسه دي. مونږ د ټیمې هر څه ته مونږ دا ویلو چې دا هر څه پاک کړي خو هغوی ته هم څه دغه ونه کړو. بس مونږ ټیمې والا نه راځي دا ګندګي نه اوچتوي نه جي دې ټیمې والا نه راځي او نور به ټولو والا ته مونږ وویل چې دا هر څه پاک کړي خو هغوی ته هم څه دغه ونه کړو. او دلته اوس دغه ته مسله ده کرکټیانو ته ټول ته مسله ده خو اوس دوی شوق دی ورسره کرکټ سره نو دوی بس ریګولر څوک هر ځای کې بس کرکټ ته کوي. شوق دی کرکټ سره او دغه ماشومان چې کم دي دا دې ځای کې لګي هم په دغه کولاو میدان کې دې ځای کې خلک چې کم دي خځلې راوړي دې ځای کې ګندګري دلته کې راوړي او په دغه میدان کې دلته کې اچي میدان کولاو دی ګراوند هم نه دی خو دا خلک خپل کرکټ مازیګرۍ چې کم دی په دې ځای کې په دې میدان کې تیری. زموږ وزیر اعظم صاحب هم د کرکټ کلاړي پاتې شوي دی لوبغاړي پاتې شوي دي. د دې خلکو مطالبې غوښتنې هم دغه دي چې کم دې ځای کې منتخب نمایندګان دي خاص کر کم وفاقي وزیر چې کم دی علي محمد خان د هغې نه دا غوښتنه چې د خلکو دپاره دی دې ځای کې د کرکټ ګراوند جوړ کړی شي. دغه شانتې کتونکو تاسو له دې خلکو خبرې ترې واورېدې ورځو به دې ځای کې د سکول غټه مسله ده. سکول پرایمري سکول چې کم دی دې ځای کې نشته سرکاري سکول نشته. دا ماشومان چې کم دی دې ځای کې څومره لرې ځي نورو ځایونو ته ځي. دغه حوالې سره هم دې ځای کې د کم ځایي ولس چې کم دی هغې سره هم خبرې ترې کوو. زما اسرار علي نوم دی او د دې کلي تورګل کلي نوم دی. مخکې دلته جي سکول و خو هغه سکول یې وسوړی دی 2 میله مخکې. نو زمونږ وړو ته دلته سخت تکلیف دی ځکه چې په ګرمۍ کې هم 2 میله مخکې نشي تللی. بل تاسو ته ښه پته ده چې دهشتګردي هم روانه ده خپل بچي هم موږ داسې نشو پرېښودی که نه. نو که دلته موږ ته سکول کولاو شي نو ډېره دا ولې سکول دلته کې مخکې و بیا 2 میله مخکې هلته کې یوړو وجه سره وجه دا ده چې په پردي ځای کې په ډاګه باندې واړه ناست و سکول خو نه که نه سکول نو درې استادان پکې وو خو هغه په پردي ځای کې ناست و په ډاګه باندې به ناست و. په باران کې به یې چوټي وه په ګرمۍ کې به یې چوټي وه که نه. بس خو که د اونې د لاندې بیا ورته دغه خو نو د سکول دلته یې سیسټم نشته. اوس یې دغلته پرایویټ سکولونه دي هغې ته یې بوزو 500-600 روپۍ تا ته څه ورانه هلي که نه. نو راته لږ نږدې دي او ورانه لرې دي نو موږ هغه برداشت نشو کولی. دا چې موږ ته په کلي کې سکول وي نو زموږ څه کار دی چې دونه لرې واړه موږ دغه کوو که نه. جمشید مومن خو لا بیا هم خرې خلکو ته ګیسونه هم بوتله سړکونه هم ورته پاخه کړه بجلۍ هم ورته ولګولې. بل خو موږ په سترګو مو نه لید چې هغه کم اسلام آباد ته تللی خو موږ په سترګو مو نه لید. دلته کې په دې للمه کې لګیا و چې زه به دا وکړم او هغه کلمې به هم وې زر بیا کلمې وې زموږ دې مشرانو ویله که دله خو ټول قرآن ورځي د کلمې نه د سره خبر نه دي ځکه چې یو سړي ته کلمه تېره کې پکار دی چې په هغه کلمه باندې دې لاړ شي. ښه دغه خو پرایمري سکول شو های سکول دلته تاسو نه څومره فاصله کې دی؟ یاره های سکول خو به موږ ته تقریبا 1.5 میل خوشا فاصله کې هغه ګنجې کې دی او یو په پاتې او دا کم پرایمري سکول چې دې ځای کې د هلکانو د جینکو پاتې ته تللی هم په پاتې کې دی. نه د جینکو سکول و که د هلکانو؟ د هلکانو جینکو پرایمري و که نه ګډ وډو
لکه یو سکول و پکې به ماشومان هم کېناستې جینکې هم پکې وو هلکان به هم پکې وو د جینکو دپاره ځان ته سکول نشته نه د جینکو خواړو څه سیسټم نشته هم په ګنجې کې دی دلته بلا پټي خرڅېږي دا زمونږ نه شاته یې نه دا پلاټونه خرڅېږي که دلته یې چې ته نږدې د سکول سیسټم وکړه که نه علي محمد خان ته دا زمونږ درخواست دی چې که دلته یې مونږ له چېرته څه پروګرام وکړو نو ښه به جی بس دا مشر چې کومه خبره وکړه دی دا خبرې صحیح دي که نه او سکول په کار دی نږدې ځکه سکول لرې دی واړه ماشومان دي او ګرمي هم ده او دغه دی که نه هر څه تکلیف دی لکه یو قسم بل جینکو ځان له سکول نشته دی د هلکانو ځان له لکه دا ټول ګډ وډ کینی مخکې دې ځای کې یو سکول نه و چې په ډاګه بله ماشومان ناست وو لاچي ماډل سکول به ورته یو هغه اوس کته تللی هغې ځای کې واړه ځي لکه سبقونه وایي خو په دې ایریا کې دې خلکو لپاره دلته نږدې سکول نشته لکه دغه لاچي ماډل کم سکول چې کوم و نو هغه دې ځای کې د لاچې د لاندې رونې لاندې به ناست وو لاندې او دغه ځای د سجاد جي صاحب ځای هغه اوس بند کړی هغوی ترې لرې کړي نو سکول کته تللی دا خوا فاصله مخکې لکه نږدې ایریا کې دلته سکول نشته دی چې سهولت یې وړو ته نږدې ورشي ماشومان دي که نه لرې نشي تللی خلک یریږي په بچو باندې څه غوښتنه مطالبه د حکومت نه ستاسو بس دغه دی چې یاره دلته کې دې خلکو ته لږ اسپتال خو دا دی زه مخامخ شته دی غټ که نه دغه سهولت شته دی خو سکولونه نشته هلته نږدې د ماشومانو نه د جینکو به دغه تکلیف دی دلته موږ خو دلته سکول غواړو کانجه کلي کې تورګل کلي کې او زموږ ماشومان ډېر لرې ځي بس دلته د سکول ضرورت دی موږ ته خو بس دې څه دغه موږ سره وکړه امداد ماشومان چې سکول ته ځي تاسو یې بوځئ که پخپله روان یې یاره موږ هم کړی ورسره ځان سره موږ هم بوځو او ورسره ځو دغه کوي نو بس دغه سوال جواب دی موږ سکول ځای واخیسته دا سکول دی راته وایي دې ځای کې ځای والي او دا سکول دی واپس دلته شپ شي دا غوښتنه دغه سکول دی واپس دلته شپ شي بلکل مونږ ته دا تکلیف دی چې دې ځای نه 2 میله خوا سکول دی چې ځو نو غلم راوتي خلک هم تښتي او مونږ ته دا ډېره ګرانه ده پیریډ رانه شوي بیا مو استادان هم وښي بچې حکومت نه څه غوښتنه مطالبه شته چې دلته راته سکول جوړ کړي او جی شته چې مونږ له دلته لرن سکول ساز کړي جنازګاه سازه کړي نو مونږ ته به دا تکلیف نه وي چې لرې ځو او ته سویم کلاس کې سبق وې 5م کلاس کې مخکې دې ځای کې د لاچې ماډل سکول کې سبق ویلی و که نه دلته مې ویلی و خو دلته ماسې ونو ته لاندې به کېناستو څه انتظام نه و بیا یې هلته ویوړو هغه یې پاتې ته وړو اوس لرې دي او مونږ نه شو تللی ډېر لرې دا ویل غواړم چې دلته سکول نشته مونږ له سکول پکار دی ډېرو کسانو سکولونه پرېښوده چې سکول ډېر لرې دی او دلته مونږ ته سکول نشته سکولونه پرېښودو همدغه شانتې ګرځي او چې دغه شانتې ګرځي دلته سکول نشته سکول دلته یو و لاچیان لاندې به خلکو سبق وایي اوس یې هغه هم وړی لاچی پاتی ته یې وړی داسې او سکول نشته دلته سکول ضرورت دی هغه لرې دی درنه ډېر لرې او ډېر لرې دی اوس خلک پیاده ځي خلکو پرې هم ښودو څه خلکو بس داسې ګرځي اوس حکومت نه ستاسو غوښتنه مطالبه د سکول د جوړېدو په هکله حکومت نه دا مطالبه ده چې دلته موږ ته اوس لنډ سکول جوړ کړي او دا واړه بیرته سکول سټارټ کړي ښه بچې دا راته ووایه سکول دې ځای نه شفټ شوی دی پاتې کلي ته تللی دلته کې څه ویل غواړې دلته کې سکول نشته مطالبه غوښتنه ستا د سکول په هکله څه ده یاره موږ خو به دلته په دې ځای کې سبق وایي د ډېر وړوکوالي نه بیا چې موږ درېیم ته شو نو موږ نه سکول هغه پاتې ته ویوړو بیا هغې نه چې موږ په 5م کې های سکول ته ووتو نو هم ډېر لرې دی اوس موږ هلته دلته چینچۍ ته وخېږو بیا ځو دلته د هغې نه هم 1 کیلومیټر راغ پیاده ځو نو موږ ته ډېر تکلیف دی زموږ دا مطالبه ده چې دلته موږ ته سکول جوړ شي کتونکو زموږ د دې نننۍ ډسټرکټ ډایري کم اخري اسایمنټ چې دی هغه دې ځای کې دی ټنګ ټکور او نن به موږ تاسو یو داسې کس سره یو داسې تن سره مخامخ کوو چې هغه دې ځای کې د تخبې سره د هغې تعلق دی د تورګل کلي اوسیدونکي دی ورسره ډاکټر پیشې سره هم وابسته دی او دې نه علاوه یو ټیچر هم دی او ټیچرۍ سره میجیشن او بیا یو ښه سپورټسمین هم دی
تاسو به مخامخ کوو موږ دغه کس سره او هغه سره به خبرې اترې کوو ورځو دغه کس ته چې نوم یې څه دی او تعلق د دې څنګه دی او بیا د رباب ښه غږېدونکي هم دی رباب سره هم ډېر شوق دی د ډېرې مودې راسې ورځو به هغې ته او هغې سره به په دغه حوالې سره خبرې اترې کوو ډاکټر صاحب د ټولو نه مخکې راته خپل نوم واله خپل تعارف را سره وکړه. زما نوم خو جي محمد اکبر دی او د تخویه تورګل کلي اوسېدونکی یم. دا راته ووایه چې رباب ستاسو په لاس کې هم دی دې ځای کې مونږ وکته چې تاسو نور رباب هم دې ځای کې ډېر پراته دي دې ځای کې څومره شوق او د کم وخت نه ستاسو دې سره شوق دی؟ زما شوق خو جي د تقریبا د 1985 نه زه چې کله لسم کې وم دغه وخت نه زما شوق دی او تر دې وخته را روان دي. رباب ښه دا کې او دې نه علاوه ستاسو شاګردان هم شته؟ شاګردان هم شته دی او جي اوس هم بس موږ لکه شاګردۍ کې هم یو په انداسې شي دی چې شاګرد به م یا استاد به م دواړه به په یو ټایم باندې جي. بل ډاکټر صاحب دا راته ووایه نن زموږ کتونکي چې کوم دي تاسو وینې دې ځای کې هغې ته به نن تاسو څه ډالۍ پیش کوئ؟ هغوی ته به جي یو غزل پیش کړو د زمونږ د رغبې د علي حیدر بابا یو غزل دی هغه به ورته ډالۍ کړو جي.
ماسټر ډاکټر محمد اکبر تاسو د هغې یو خوندوره سندره چې وه هغه واورېده. دغه شانتې دی د ادب سره هم د شاعرۍ سره هم تعلق دی. د دې نه علاوه یو ښه رباب غږونکی هم دی، سندرغاړی ډاکټر او ماسټر هم دی، سپورټسمین هم دی. د هغې خوندوره سندره چې کوم وه هغه موږ واورېده. د دې نه علاوه کتونکو موږ تاسو ته په د نننۍ ډسټرکټ ډایرۍ کې دې ځای کې په لومبي اسایمنټ کې وښول چې یاره دې ځای کې د تخبې تحصیل سره خوا کې دې ځای کې په ملکن روډ باندې تورګل کلی چې کوم دی دې ځای کې تورګل کورونه دي، آبادي غټه ده، اوټ بینک هم پکې زیات دی دې ځای کې. دغه شانتې دې ځای کې د لوبو ګراوند نشته. دغه خلک ماشومان چې کوم دي د سکول نه راشي او یا د سکول چوټیانې چې کومې دي نو دغه شانتې دی خپل لوبې چې کوم دي دلته کې کوي. د ټیمې د غفلت په وجې دغه ځای چې کوم دی دې ځای کې د ګندګۍ یو ډیران جوړ شوی دې ځای کې ډیرانونه دلته کې پراته دي. دغه بچي چې کوم دي دې ځای کې لوبې نشي کولی. د دې نه علاوه کتونکو دې ځای کې لاچې ماډل یو سکولو د لاچې په نوم باندې به دې ځای کې چې کوم دی مشهورو د یو اونې لاندې به دغه بچو چې کوم دی دې ځای کې د کلاو اسمان لاندې به سبق دې ځای کې حاصلولو. هغه سکول هم د دې ځای نه شفټ شوی دی او دې ځای نه ډېر لرې تللی دی. نو د دې خلکو د دې ماشومانو د دې والدینو دغه غوښتنه وه چې دغه سکول د واپس دلته کې راوکړی شي او دې ځای کې دغه سرکاري پرایمري سکول چې کوم دی جوړ کړی شي. کتونکو زه خیله لرم چې د نننۍ ډسټرکټ ډایري به ستاسو خوښه شوي. د راتلونکي ډسټرکټ ډایرۍ پورې خپل کوربه پرویز خان ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.